کوشش وکوم چې زه دې غار ته دننه هم لاړ شم. دا چې تاسو ته په بیک ګراوند ښکاري نو دا دی دې ته د دننه د تلو دپاره چې دی ما ځان سره یو دا چورباتي راغیستې ده او بل چې دی یو دا لایټ چې دی کوم لیمپ شانتې دا مې هم راغستی دی. د دې نه علاوه د سیفټۍ دپاره یو بل شی هم راغستی دی. د هغې خو زه تاسو ته نوم په دې ویډیو کې نشم اخیستی، خو لکه چونکې هېڅ پته نه لګي که دننه پکې څه ځناور یا نور سي نو کم از کم چې د ځان د سیفټۍ دپاره زموږ سره مطلب څه نه څه شي که نه. نو اوس په دې ته دننه ځمه دا ویډیو ته سره تر اخیره پورې وګورئ، ګورو چې دننه نه به دا څنګه وي که نه. نو راځئ او موږ سره اوسئ. راځئ لکانو ښه په کلمه باندې بسم الله. دا اوس موږ دې ته انټر شو، صحیح شو او ډېر په مشکله باندې چې دی شو پکې، خو بس الله دې خیر کړي. راځئ ښه ما پسې. دا اوس دې ته روان دي، دا وګورئ دا نور ملګري را سره هم دي، دا شاته چې را روان دي که نه، ولې چې یو خو یو دوم ګایډ دي او یو چې دی یو خو مې کزن دی. نو اوس دې ته دننه روان یو، ډېر خطرناک هم دی. دا وګورئ خو الله دې خیر کړي. هلکه دا خپې پکې د څه شي دي؟ دا یې ده د پنجې منجې. هلکه ډېر یخ دی یار. راځه راځه وایه راځه راپسې شه. دا وګورئ یریږي نو بس بیا خو الله دې خیر کړي. دا وګورئ بسم الله. نه ولې سره وباسي خلاص شه. دا وګورئ ملګرو، دا وګورئ اوس تیاره پکې هم د خو داسې یخ دی که نه، بلکل یخني ده پکې، یخني ده پکې یخني. نو اوس دا وګورئ الله دې پکې خیر کړي، هسې نه څه پکې. دا ښه کافي یخ وتلی دی. دا تقریبا په دې کې چې دی تاسو 20-30 منټه دننه تلی شئ. ما ته داسې لګي یار چې دا تور پکې څه دي، داسې دي لکه قیمتي شانتې کاڼي چې وي وکړې ده کې سب ښکلې چمک که یار. وګورئ ورته ښه دغه دی که نه. دا وګورئ هلکه دا خو څه داسې ښکاري لکه تیل او که نه. نه دې شي ته وګورئ، دا وګورئ دا پکې کراسونه شانتې کړي که نه، ځان ته یې پته نه چې څه دپاره به یې کړي، یادګار دی. خو دا وګورئ داسې خلګي لکه چېرته کې قیمتي شانتې سټون. او چونکې په رادننه کېدو کې چې دی نو موږ سرونه ټیټ کړي وو او اوس چې رادننه شو که نه نو بلکل سیده پکې روان یو. په ولاړه دا وګورئ اوس پکې په روانه مطلب ولاړ یو پکې روان یو پکې. خو دا وګورئ دا راګزار شوی دی. موږ کوشش کولو چې موږ پکې دننه لاړ شو، خو چونکې دا چې دی بند دی. دا وګورئ دا بند شوی، دا راګزار شوی ځکه نو موږ خو کوشش کولو چې موږ پکې اخوا هغې سر ته لاړ شو. راځئ لکه بس یې واپس به شو. نو دا وګورئ دا ګورئ هغه د رڼا درته ښکاري ډېره کاپي فاصله ده، هغه دی رڼا مې ولیدله. دا ګورئ ملګرو داسې ځایونه نه دی، داسې ځایونو ته به تاسو چټ هم نه راغلي. زه چې په کوم ځایونو ګرځوم دا ګورئ دا اوس داسې یخ دی که نه چې لکه سړی وایي چې زه په دې کې مې ځان لپاره سپېشل چې دی کټ واچولی او دننه پکې سملاسې دومره یخ دی. دا ګورئ دا هغه پاسپرکې که قاپېرکې دی هغه دی قاپېرکې دی پکې ویرولو چې څوک هم دې ته راتلل غواړئ که نه، چې څوک هم ورته راتلل غواړئ نو دا به تاسو ته چې دی په ضلع بونیر کې به ضلع بونیر کې د لیګاڼۍ کلي د پاسه چې کوم غر دی پای کې تاسو ته میلاویږي. خو د لیګاڼۍ چې کوم خلک دی چونکې هغه ډېر ښه خلک دی، که چېرې تاسو چاته ووایئ چېرې دلته یو غار دی هغې ته مونږ ځو نو باقاعده راولي به م چای به د باندې هم څکئ او لکه دلته به م راولي او مونږ چې څنګه د غار اخري سر ته لاړو نو داسې به تاسو سره ځي. دا دوه ملګري دي، دا ورته وښیه دا زمونږ ګایډ دي، دا د دې کلي دي، دا د دې کلي دي او ډېر خلکان دي. دا مونږ له د کور نه راووتل او زمونږ سره چې دی رالل دلته او ښه هایکینګ را سره م وکړو او باقاعده دا کوم غار چې دی د اخري سره پورې را سره لاړل. دا وګورئ چونکې دا غار چې دی نو لکه ډېر په فاصله کې دی. اوس هم مونږ ډېره کاپي لار ووهله. وګورئ دې ته وګورئ لکه اوس هم هغه سرې مونږ ته نه ښکاري دغه دی، خو لکه دا دی چې دا اوس اصل کې سټایډینګ پکې لږ شوی دی. دا خاپیرکي پکې هم دننه دي، دې ته خاپیرکي وایي که نه، الوزي رالوزي پکې هغه دي خو غټ غټ خاپیرکي دي. چېرته دې سر نه مونه تنبیږی دی او که نه دا دی. دا اوس مونږ هلکه زما مور ډس په ونه کې زه به دې د خاپیرکي په ځای وړی یم. دا اوس مونږ راوتو ته نږدې شو، دغه پورې رڼا به درته ښکاري.
وې د خیر کې دا ځای پکې ډېر خطرناک دی قافیره کې دی یاره دې سینې یېرېږم ورنه تمبي وته دا نه ونه تمبيږي مړه ده نه یېرېږم شکر دی الله پاک په خیر سره وباسلو یخ خو ډېر سوا خو زما خوشي دی خولې را باندې رالي دا اوس مونږ راووتو دا وګوره دا په ډېر ښکلي ځای باندې دی دا وګورئ تاسو ورته هم راشئ چکر ورته راولګوئ وزټ یې کوئ ډېر زبردست او ډېر سپیشل ځای دی او دا دوه هلکان چې کوم دي نو د دې خو پکې مونږ شکریا ادا کولی چې هایکینګ یې راسره وکړو ستړي شو غرمه هم ډېر سیوا دي باقاعده ځان سره چې دی د روخفزا ښه سپیشل یخ شربت هم راغیستی دی او باقاعده لاړل لا سره هغې سره پورې ستړی را سره وکړه مونږ خو تلو کوشش کوو چې مونږ د دې اخري سر ته ورسولې چې مونږ خو پیټ راغلي وو ځان سره هم د سیفټۍ دپاره هر څه راغیستي وو خو هغه دا و چې سلایډینګ پکې شوی نو په دې وجه لا نه وو نو که ویډیو هم خوښه شوي نو شیر یې کړئ د سره او لایک کمنټ پې هم وکړئ د بل ویلاګه پورې د الله په امان